بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور جاوید اقبال د ثوابي ټایمز پروګرام رواني چاري سره. نن به مونږه په سټوډیو کې زمونږ سره درون خوږ ملما موجود دی. د هغې څه د تعارف محتاج نه دي او بیا هم زه دا وایم چې دا د ګدون لیبر فیډریشن جنرال سیکرټري دی او سینیر صحافي دی. صحافت سره تعلق دی. تیرو 13 کالو راسي په صحافت کې خپل خدمات سرانجام کوي او د دین علاوه روزنامه جنگ سره تعلق ته او سوشل ورکروم دی. د ډي ار سي ممبروم دی د اصلاحي جرګې په ګدون کې او د ګدون انډستریال سټیټ چې څومره مسلې دي یا څومره مسلې تر اوسه پورې دي او چې تکړی دي نو هغه ارڅ د دې د علم کې د دې سره په دې حواله سره خبره کو د کرونا چې دا کومه خبره ده د مزدورانو ته څومره مسلې دي هغه حواله سره به خبره کو. جدون صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جاوید بھائی څنګه خیر. جدون صاحب دا راته وایي چې د ګدون لیبر فیډریشن اغراض او مقاصد څه دي؟ جی د ګدون تاسو ډیره مننه چې تاسو سټوډیو ته راوختم. د ګدون لیبر فیډریشن اغراض او مقاصد دا دي چې ګدون انډستریال سټیټ کې چې کم مزدوران کار کوي چې هغه د دغه خپل حق ملو شي. ولې چې د بده مرغه د ګدون انډستریال سټیټ چې کم دی چې د کې کم کارخانه‌دار دي 90% کارخانه‌دار چې دي هغه لیبر وایلیشن کوي. په دې ګرانه کې جاوید بھائی د 12 غنټې ډیوټي اخلي او 10,000 12,000 روپے تنخواه ورکوي او دی له سوشل کارت نه ورکوي، یو بی آی ولا نه ورکوي، رجسټرډ کوي نه، هیڅ قسم مراعات نشته. اولته بالکل د ځنګل قانون دی، هیڅ تپوس نشته. دې لپاره چې په ثوابه کې نه بلکې هر ډسټریکټ کې لیبر ډپارټمنټ موجود دی. هغې سره تاسو حالي ځلې خبرې ترې کړي دي او لیبر ډپارټمنټ خو اوسه پورې چې کوم دی نو د لیبر ډپارټمنټ په ګدون انډستریال سټیټ کې بالکل اړو اته پته نه لګېده او 13 ورځو کې دا اوس چې کوم ډي سي دی شاید محمود صاحب د کلی کچېري وه په ګدون کې په اکنامک زون افیس کې. نو دلته مونږ بھرپور ریکویسټ وکړو چې بھائی دی دلته مونږ ته برانچ افیس کولاو کړي ځکه چې ای ډي ایل چې تاسو ته پته ډسټریکټ په سطح باندې نو مونږ ته اوس برانچ افیس کولاو کړی دی د هر زیارت پر ورځ باندې د مزدورانو مسایلو اورېدو لپاره دغه یو سینیر کلرک دی د اسسټنټ ډایرکټر لیبر. نو هغه راځي او چې مزدورانو ته کوم مسلې نه هغه ته وړاندې کوي. خو د بده مرغه مسلې چې کم دی رستره د سیوا کیږي. ګوره چې دی 12 غنټې ډیوټي اخلي، د دې نه علاوه میډیکل انډسټریز چې کم دي چې په هغې کې د میندې خویندې کار کوي. د ګدون خو نشته خو خواوشا کلونه راځي نو هغې له چې کم دی نو ډېر زیاتې هغې سره کېږي، د هغې ډېر زبردست استحصال کېږي او په دې مهنګایي کې ولا 7,500 روپۍ تنخواه ورکوي. تاسو یو خبره وکړه زما ذهن ته خبر رااله چې دا د ګدون علاقې دپاره جوړ شوی او په دې باندې ما هغه وخت کې ډېرې خبرې شوي. دې وخت کې د ګدون علاقې خواوشا دې کې به څومره مزدوراني د ګدون علاقې له چې جوړ شوی د دې پس منظر ته ګزونو تاسو ته پته دی چې مونږ خلکو افیم کرل زموږ مشرانو او په 1990 دهایي کې چې کم دی نو 1986 کې په دې باندې بیا چې کم دی نو مونږ باندې هغه افیم به زور شمشیر بندولو کوشش وشو. په هغې کې چې کم دی نو ګولۍ وچلېدې، کسان پکې شهیدان شله، 22 نوجوانان یې هلاکه. بیا زمونږ تره خدای بخلی منی یعقوب خان جدون فخر ګدون چې کم دی هغه سره په احتجاج شو، هغه چې کم دی نو په دغه کې په څه نوم یې دی په اسمبلی کې واک اوټ وکړو په دې باندې چې زما قوم د ولوګې مري او تاسو چې کم دی مونږ باندې اشته روزګار بندوئ، د دې به څه کوو. نو په دغه دا واحد داسې یو احتجاج و چې او واک اوټ وکړو چې هغې کې وفاقي وزیران ورسره هم واک اوټ وکړو او جونیجو صاحب بیا حکومت بیا دا خبره ومنله چې یاره تاسو له مونږ متبادل د دې څه بندوبست کوو. نو بیا دا خبره وشوه چې دا سلیم سیف الله دی دا اوس چې سیف ټیکسټایل مل دی دلته موږ څخه او دا ګدون ټیکسټایل دی نو دی بیا دا دغه وکړه چې دلته به کارخانې جوړې کړو. نو هغه دوران کې دا خبره شوې وه، دا زه په ریکارډ راولم بیا ویمه خو دی به څوک توجه نه ورکوي چې بهی دا خبره شوې وه. هغه وخت کې وزیر اعلی آفتاب شیرپاو صاحب و، هغه پکې ویټنس دی، هغه نه پکې تپوس وکوي چې بهی ګدون کې چې څومره خلک کارخانې کولاوي او څومره برتیا نه کېږي هغه به د کوټې په حساب باندې کېږي. او زمونږ خلک چې کم دی د ګندب ګدون خلک چې دی نو دی له به په هره برتۍ کې خو هغې کې 50 برتي کېږي، 200 برتي کېږي، 1000 برتي کېږي، 65% کوټه به ورکوي. 65% بقایا چې کم دی نو دا 15% به اتمان له ورکوي، دا 10-15% چې دی دا به د صوبې له ورکوي. د بده مرغه دلته کې داسې دکاندار ټایپ کارخانه‌دار راغلو چې هغې لومبی کار دا وکړو چې هغې چې کم دی نو په ګدون په زلمي باندې د روزګار دروازې بند کړې. او د پنجاب نه خلک زیات راوسته دي، پنجاب نه د ایره غیره نه دا دې دپاره راوستو چې دا ګدون خلک چې دی دا حساس خلک دی، د دوی احساسات ژوندي دي. دی به بیا تپوس کوي 3 میاشتې چې وشي نو مزدور ریګولر شي، دا به خپل تپوس کوي چې بهی زما چې کم دی نو حق راکړه.
دی لس کاله خلکو کارونه کړي شل کاله کارونه کړي روزانه موږ ته دا مسني ₹1 ولا نه ورکوي. اوس دا وایي 100% به د ګدون د خپل علاقې 100% ملازمین به 65 خو پکار دي تاسو وی چې 65% کوټه کار دی جی هغه 65 خو دې پتو په ولي کوي 10% ولا ورکړه کنه نو بیا بم د علاقې د معاشي قتلعام چې دا ولا کم شي. دای خو موږ سره ډیر زیات یو کو ګوره چې د دې ګدون انډستری د کارخانه‌دارو نه علاوه چې دې سره کم متعلقه محکمه جات دي هغه په موږ پسې لخت راغستې ده او په موږ ثبت کړی دي. ګوره و تاسو یو محکمه ګوري چې غي نوم دی بدنامي زمانه ورکر ویلفیر بورډ که تاسو خیالي کله چیرمن ولني ولې او کله ول غیر ډیر دا ایکس منسٹر چې کوم لیبر منسٹر او شیر اعظم وزیر او طارق اوان دای دواړه ملاو شلو او دای چې کم دنو په سفارش او دغه په بلبوته باندې خلک برتی کو د دې دلته موږ سره پروجیکټ دی. دغه پروجیکټ یو د انډستریال هوم یو د هغه انډستریال هوم چې دی په هغه کې استادانی او په هغه کې عامله چوکیدار چپړاسی هډ کلرک هغه ټول چې آوټ اف ډیسټریکټ دي او برتی کړي چې دی دغه شیر زما په نوم شریک چې د شیر اعظم وزیر برتی کړي. بیا چې موږ سره ورکینګ فوکس ګرامر سکول دی پاغي کې به یو درې درځنه چې کم دنو آوټ اف ډیسټریکټ وي. په دې باندې موږ ډېر احتجاجونه وکړو او دا اوس چې کوم حکومت روان دی دوی ته ډېر احتجاجونه وکړو خو نه پوهیږو چې لکه هغه احتجاج صدا به سارا ولي شي. د دین علاوه جی یو انکشاف کوو مینوالو سره یو جی موناټیک کالج دی. موناټیک کالج چې کم دی نو دا یو 10 ایکڑ ځمکه ورکر ویلفیر بورډ بغرض لیبر کالونی غستې وه او الته د اوبو یو ټینکۍ جوړه کړې ده او وسره چې کم دی یو تقریبا 8-10 کوارټري دي کوارټري ساري دکانونه دي. موناټیک کالج چې کوم ډایریکټر دی یا چې کوم دا ډپارټمنټ ته مو یو ورکر ویلفیر بورډ دای څه چل کړی چې په دکانونو کې ولا کالج کولاو کړی دی او په هغه کې تقریبا 15-16 کسان سره د پرنسپل نوالی تر چوکیدار پورې د مزي خبره ده چې چوکیدار چې د چترال دی او دا نور کسان د نوخاله د پیښور د بنو کوارټ دي. لو دا خلک ټول چې کم دی د دغه نه راوسته دی د آوټ اف ډیسټریکټ نه او هغه لګیا دي اسی بس خپل ازره لګي. جدون صاحب دراته وایا چې دی وخت کې سوره کارخانه کولاو دي او سوره بند دا خو یو ډیر زبردست سوال تاو کو جاوید بھائی دا یو داسې سوال دی چې ګدون سټیټ کې تاسو چې دراشي تاسو لو وزر درکما نو تاسو ته اصلي حقیقت پته ولګي. موږ سره چې دا کارخانه چې څوک ډیل کوي مخکې اس ډي اي و یعنی سره ډیولپمنٹ اتارټي و هغه بدنامه شو ختم شو نو دا غینه پس چې کم نه اوس هغه پسې بل ولګي دا اکونومیک زون. نو اکونومیک زون چې کم نه نو اکونومیک زون ستا اوم دا پته نشته چې د سوره کارخانه چالو دي او سوره بندي خو زمونږ د عددو شمار او د معلوماتو مطابق د سلونه زیاتی 125 کارخانه بندي غټي وړي او تقریبا 100-110 کارخانه چې دی غټي وړي دا چلیږي. اشیر اعظم صاحب دا په دغه ځای کې د صنعتکارو د طرف نه دغلته کې څه حالي ځلې کیږي څه هغې د دغه ځای دپاره په لاهي څه تنظیمونه یا څه جوړ کړي دي چې هغې د خلکو ته ریلیف ورکړي. ډیره مننه جاوید بھائی دا سیده کنه چې دی کارخانه‌دارو ځان خپل یو تنظیم جوړ کړی دی ثوابي چیمبر اف کامرس په نوم باندې او نو دغه چیمبر اف کامرس چې کم دی نه هغوی د خپل د مفاداتو په جنگ کې چې کم دی نه اړم دي د مزدور دپاره هېڅ قسم څه خبره نه کوي ځکه چې څو څو ځله موږ دی سره دی له موږ دعوتونه ورکړو چې باید موږ سره کینې د مزدور په مسله باندې خبره کوو چې مزدور ته چې دی نو څه ریلیف میلاو شي. نو د بده مرغه هغوی چې دی نو خپلو خبرو کې انښتي دي او خپل مفاداتو خبرې کوي نو په دې وجه دا مسلې موږ ته پرتی دي. دې وخت کې د مزدور قانوني تنخواه څومره ده بعد 8 غنټو مزدور تنخواه چې ده د 8 غنټو 17,500 روپۍ ده او دی چې کم دی نو دی د 12 غنټو څوک 10,000 روپۍ ورکوي څوک چې کم دی نو 12,000 روپۍ ورکوي او څوک چې لږ الله نه یریږي نو 13,000 روپۍ ورکوي او نوکري ته اخلي 12 غنټې. دې کې به یو بل خبره تاسو سره شیر کوم چې مو تاسو به ټول دا خبره د مینوال باوري چې چین سټریټ دی او چین سټریټ دی او په چین سټریټ کې برتی ده د افریدي وسره ملګری دي هغه چین سټریټ کې چې کم دی کنه اوس نه 14 غنټې ډیوټي شروع ده د 12 په ځای هغوی 14 شروع کړی دي چینیان دي پکې او تنخواه چې کم دی نو 12-14,000 روپۍ تنخواه ده. نو مطلب دا دی چې دا موږ میسج ورکوو چې وروره دا تاسو د مزدور نه پوټریان جوړوئ نه شیان دي جوړوئ یو زما د کم بچي له روزګار نه ورکوئ نو هغه به هلته څه کوي خو دغه منشات په خرڅوي او منشات بسکي نور به څه کوي بلکې دا 10-12,000 روپۍ دا خو په 2000 کې 2001 کې زه هغې کې څه ګزاره کېده نن خو د ګرانۍ حوالې سره دا خو بلکل رسېدي نه
بس دا خو د دینه د پوس په کار دی چې دی په لکه داسې د الله نه یریږي او دی چې اوري نه دی ځان له مسلې کې موږ ته دا مسلې دي خدا دروغ دي او اوسه پورې یو کارخانه چې کم دی د منګای د لاسه د ټیکسونو د لاسه نه د پند شوي ښه صحیح ټولې روانې دي خو موږ دا ریکویسټ کوو چې بای خدای او رسول ته وګورئ دا 12 غنټې ډیوټي او دا تنخواه چې کوم دی په دې باندې لږ رحم وکړئ او دا چې کوم متعلقه محکمه د اسسټنټ ډایریکټر لیبر دی یا نور خلک دی یا د ورکر ویلفیر بورډ والي دي نو د مهرباني وکړي او د ګدون عوام دوستۍ طرف ته لاړ شي د ګدون عوام دشمنۍ طرف ته دي نه ځي موږ هم دی له د دوستۍ لاس ورکړی دی او بیا هم ول ورکو ساز د پروګرام په وسات سره ورکو چې بای موږ سره کینې چې د کم د کرنٹ ایشو د چپاغي خبره وکړو لکه کرونا وایرس باندې خبره موږ کرونا وایرس باندې خبره وکړه په خدای پاک یقین وکړه کاغذ پاٹ ته تاسو لړی تاسو لبا ترس درشي دا مزدوران خرابيږي تباکیږي جدون صاحب دارا ته اخیری خبره کو مسلې ډېری اکثر د جدون صاحب په ریپورتونو کې موږ هغه ته سنتي قبرستان دی وي واقعي چې سنتي قبرستان دی دی وخت کې چې دا کوم په ملک حالات دي د کرونا حواله سره لاک ډاون دی ارس بنديږي او د صفای نظام او دا شان د خلکو د ژوندۍ چې کوم نظام دی د دغه طرف نه سم مسلې اوس دی وخت کې مزدور ته په دې حالتو کې سم مسلې مخې ته راځي جاوید بھائی ډیره کرنٹ ایشو او چړلا او ډیر زما د زړه خبره دی وکړه اوس تاسو وایي چې لاس باندې نه ملاوي ټیک شو او څلور پینځو سیوا نه با ګیدرینګ نه کوي ما ساری یو پوسټ ور کړی زما په ټایم لاین باندې پروت دی ما دا تاسو کړی دی چې په ګدون کې چې څومره ټیکسټایل میلونه دي یعنی اکثریتي ټیکسټایل میلونه یا بعضی ټیکسټایل میلونه دا غي لیبر کالونای چې دی هغه له دوره کوارټري ور کړی دي چې کم غیر شادي شوه دي او په یو کوارټر کې چې کم دی نو په سونو کسان پراته دي په یو ځای اوسېږي نو د هغې د وجې نه ډېره زیاته ستونزه ده بیا په هغه لیبر کالونۍ کې چې کوم دی نو یو هیډ جابر ورته وایي نو هغه هیډ جابر له دا ټوله لیبر کالوني ورکړې ده هغې لیبر کالونۍ کې هغې سپي ساتلي دي خرې ساتلي دي بزي ساتلي دي ګڼې ساتلي دي چرګانې ساتلي بتې ساتلي دي کونترې ساتلي دي او د هغې لوک افټر چې کوم دی نه هغه په ماشومانو باندې کوي او د بده مرغه همدغه ماشومان د دی بیا مبینه طور باندې د جنسي تشدد هم شکار شي نو مونږه د دې ځای نه نیغ باندې که زمونږ د هغه ډي سي ثوابي او یا متعلقه خلک اوري نو هغوی ته مونږ دا وایو چې باید د ټولو نه مخکې د دې خلکو غم وکړئ ځکه چې دا محنتکشه جزارال چې دي دا خو به تباه شي چې په یو کمره کې 10 کسان نه دي پکې سل درنه کړي دي نو څنګه به چې کوم دی دا خلک بچ شي او دا چې کوم لاک ډاون به څنګه چلي ډیره مننه جدون صاحب دا و زمونږ سینیئر صحافي او د ګدون لیبر فدریشن جنرال سیکریټري سینیئر صحافي شیر حسن جدون صاحب دی هغې تاسو خبرې واورېدې او د سوشل میډیا ملګري بدنه زیات واقف ومي بیا مونږ دا وایو چې دې چې کومې خبرې وکړې باید چې هغه کوم متعلقه ډپارټمنټ دي چې هغې په دې باندې غور وکړي خاص کر په دې حالاتو کې چې کوم حالاتو کې مونږ د یو مرض سره مخ یو د یو وایرس سره مخ یو نو دغه ځای چې کوم مسله دي راوچته کړه نو دا ډي سي ثوابي ته زموږ ضلعي انتظامي ته خواست دی چې په دې باندې رحمانه غور وکړي ډېره مننه ګرانو کتونکو زه پروګرام په آخر کې ستاسو نه اجازه تلو ما جاوید اقبال او ما سره کیمرمین زرولي خان جدون له ورکې اجازه ډېره مننه والسلام